17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير إلى آخر الآية. دی آیات کې الله تعالی د محترم میاشتو په باره کې داغه احکامات او داغه عزت بیانوي او په هغې کې د جنگ حکم بیانوي. اصل کې د زمانه جاهلیت نه تر د نبی علیه الصلاة والسلام د دور پورې او پیغمبر علیه السلام په شریعت کې هم څلور میاشتې داسې دي چې هغه ډېرې عزتمند دي. عزتمند مطلب دا دی چې په عام میاشتو کې که انسان ګناه کوي نو هم ګناه ده، خو که په دې میاشتو کې انسان ګناه کوي نو دا په ډبل باندې بیا ګناه حسابي. دغه شان په عام میاشتو کې انسان یو عبادت کوي نو عبادت ورته ثواب میلاویږي، خو په دې میاشتو کې چې عبادت کوي نو نور هم ورته ثواب میلاویږي. لکه مثلا په هغې کې محرم دی او رجب دی، پکې څلور میاشتې هغه محترمې دي. لکه اوس یو پکې دا میاشت هم دا کومه چې روانه ده دې ته رجب ویلی کېږي، بزرګه میاشت ورته ویلی کېږي. نو نبی علیه الصلاة والسلام بیا دا وفرمایل چې په دې میاشتو کې به تاسو جنګ نه کوئ په ابتدا د اسلام کې. خو یوه خبره ده چې که چېرته کې کافران په تاسو باندې مخکې شي او ستاسو سره جنګ کوي نو بیا مسلمان له دا جایز دی چې دی راولېږي او د دې کافر سره جنګ وکړي. نو دغه شان ته کې دا میاشت شروع وه، بلکې لا شروع شوې نه وه. د دې میاشت نه یو څو ورځې مخکې نبی علیه الصلاة والسلام داسې وکړه چې یو صحابي دی عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنه، دله یو خط ورکړو او دې دته وی چې پلانکي ځګي ته ورسېږي. نو دله یو اته صحابه کرام ورکړه چې دا به ځان سره بوځي او چې کله یو ځګي ته ورسېږي بطن نخله ورته ویلی کېږي، د طائف او د مکې معظمې په منځ کې دی. چې دې ځای ته ورسېږي نو ته به دا خط کلاو کړي او د هغې نه بعد په دې باندې بیا ته عمل وکړه. چې کله دې ځای ته ورسېدو نو چې هغه دا خط کلاو کړو نو اول پکې لیکلی شوي دا و چې ته د دې مسلمانانو امیر شوې، مشر شوې. نو دغه صحابي چې کله دا ولوستل نو دی په ژړا شو. د هغې وجه دا و چې صحابه کرام به د دې مشرۍ نه یېرېدل او هغوی سره دا غم و چې که موږ مشري کوو او په دې خپل مشرۍ کې چېرته کې موږ کوتاهي وکړه، نقصان هم وکړو، نو بیا ټول ګناه په موږ باندې دی. د دې وجې نه ګوره داسې خلک تېر شوي دي په دې امت کې چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلکو خلیفه کوو نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ګوره پټ شوی چېرته کې نه ښکارېدو. حضرت عمر صاحب په زور باندې راویستو، لاس یې ولې ونیو، مسلمانانو ته ویې ما د ده سره بیعت وکړو، دا خلیفه دی. بیا خلک راغله د ابوبکر صدیق صاحب سره بیعت کوو. عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې هم دقسې وه چې عمر صاحب پټ شوی و چې یاره ګورئ ما به نه خلیفه کوئ، هغوی د مشرۍ نه یېرېدل. د هغې وجه دا ده چې کم انسان مشر شو او دته مشري حواله شو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د مشرۍ په واره کې بیا الله تعالی دنه تپوس کوي.
مثلا یو سړی د کور مشر دی نو د ده نه به د خپل کشرانو په باره کې هغه تپوس کولی کېږي. ښه وایي خښته په مدرسه کې دغه کوم وایي د هغې دپاره راشئ نور خیر خیریت ته خیر دی او ستاسو کسان هم غوږ ایښودی و چې څه به وي که نه نو په مدرسه کې خدای هم مخه دا اعلان کوي چې هلته کې خښته خېجې وایي که څوک وزګار نو وایي راشئ بس دغه خبره نور خیر خیریت دی. نو مسلمانان به د مشرۍ نه هېرېدل نو که مثلا یو سړی په کور کې مشر دی نو ده نه به د دې په باره کې تپوس کېږي د خپل اهل ویال په باره کې. یو سړی مثلا په مدرسه کې محتمیم دی نو ده نه به د خپل مشرۍ په باره کې تپوس کېږي. څوک مثلا لکه د صوبې مشر دی د دې ملک مشر دی نو د هر چا نه به تپوس کېږي. یو عالم خبره کولی وي کله چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه خلیفه شو نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو ځل په خوب کې ولیدو. په عمر رضی الله تعالی عنه باندې ډېره زیاته خوله راغلې وه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته په دې خوب کې تپوس وکړو چې دا خوله د باندې ولې راغلې ده. وایي یاره وایي الله تعالی را سره حساب کتاب کوو د دې خلافت په باره کې. وایي 2.5 کاله وشو چې علت یې فارغ شوم. د عمر رضی الله تعالی عنه 2.5 کاله کې دغه سره حساب کتاب کېدو. دغه سرسري حساب دی غټ حساب خو به لا وروسته کېږي. نو دې نه دا معلومیږي چې صحابه کرام د مشرۍ نه هېرېدل ډېر په مشکله باندې به هغوی امارت قبلو. نو دا عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنه چې دی نو دی په ژړا شو. بیا یې په خط کې ورته نبي علیه السلام لیکلي وو چې دا ملګري ځان سره بوځه او پلانکي ځای کې یو قافله ده او د مشرکانو قافله ده او هغوی وس کې یو نور سامان بار کړی دی او دوی ونیسئ وری ولئ. د هغې وجه دا ده چې دې کافرانو چې څومره مستی کول نو دی د مال د وجې نه کوله. نو نبي علیه الصلاة والسلام او دا واقعه د دې بدر نه مخکې ده. نبي علیه الصلاة والسلام دا غرض و چې د دې خلکو دا تجارت انسان رکاو کړي نو د دوی سره چې مال او دولت ختم شي نو دوی همیشه به لږه کښېني. لکه نن سبا چې مثلا امریکا دا او دا نور ملکونه دي په مسلمانانو باندې ولې حکومت کوي؟ ولې مونږ چې ده نو د هغوی په فیصلو باندې عمل کوو د هغوی غلامان یو؟ ځکه چې مسلمان هغوی ته محتاج دی. قرض ترې اخلي دا یې نت غلامان یو مونږ د هغوی قرضدار یو. نو چې هغوی راته وایي دا شی ګران کا بس مونږ وایي صحیح ده ځکه هغوی ته انکم ځي. اوس زمونږ ټول چې ملک چلیږي نو هغه د عینت په وجې نه چلیږي. هغوی مونږ له قرضه راکوي هغوی به یې وایي دا قرضه مې دله درکړه خو ګوره دا میاشت چې دی نو مونږ له به سود دومره راکوئ. نو مونږ وایي چې مونږ سره خو پیسې نشته مونږ خو غریبانان یو. وایي داسې وکړئ چې پلانکې شی تاسو ګران کوئ. مثلا روح افزا دی د 200 پورې په 600 نو اوس په آینده میاشت کې تاسو په 200 خرڅوئ نو په دې کې به 85 تاسو ته راځي 85 به مونږ ته راځي. مونږ ته صحیح ده. نو زمونږ نرخ چې ګرانېږي ارزانېږي هم دا هم دغه ځای کې نه ګرانېږي. نو د هغې وجه دا ده چې کافران محنت کوي هغوی لګیا دي ډالرې جوړوي هغوی چې دی نو په ملکونو باندې هغوی اټمي هتیار جوړوي. مسلمان اوده دی. مسلمان د اوسه پورې چې دی نو په پولیو باندې ناست دی او د یو بل پسې خبرې کوي او د یو بل عزت نشي برداشت کولی او دا شی چې دی نو که دا کار چا وکړو نو دا د قیامت نښه ده او دا دس چل دی او دا دس چل دی. اوسه پورې مونږ اوده یو مونږ په دې باندې لا پوهه نه یو. زه بهرحال خدای دې خیر کړي. خو ګوره مسلمانانو چې دی نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته ووایي چې تاسو د دوی دا قافله ونیسئ او رای ولئ. خو دا ستا سره چې کوم ملګري دي نو کېدای شي چې جنګ پکې راشي کېدای شي دوی شهیدان شي نو مجبوروی ما که دوی ستا سره نه ځي نو بس نه دي ځي راسره. عبدالله ابن جحش په دغه ټایم کې د صحابو ته ووایي چې نبي علیه السلام تاسو له اختیار درکړی دی که واپس کېږئ نو ځئ او وایي زه خو به ځم ځکه چې یوازې نبي علیه السلام ضامر مقرر کړی زه به یوازې ځم به. دې صحابه کرام ورته وایي چې نبي علیه السلام موږ ستا سره رالیږلي یو یو هم نه واپس کېږو بس ټول له سره ځو چې څه کېږي به راپېښېږي. دوی دا سفر کوو نو په دې لاره کې یو 2 صحابه کرام حضرت سعد ابن ابي وقاص او حضرت عتبه رضی الله عنه د دوی نه د خپلې اوښې وتښتېدې نو دوی پسې منډې وهلې. نو د عبدالله ابن جحش ورته وایي چېرې دا قافله کېدای شي لاړه شي تاسو د اوښان رانیسئ او مونږ نه لاړو. نو د 8 کسانو نه پکې دغه 2 کسان غیب شو دا نور ته لاړه د قافلې پسې. اوس دوی چې کله قافلې ته ورنږدې شوه نو د دوی یو مشر دی ابن حضرمي ورته ویلی کېږي. نو هغه داسې ورانی کوو چې د صحابه کرامو سره جنګ شروع. نو عبدالله ابن تیمي رضی الله عنه یو صحابي دی
هغه ایسته غشی راواغستو. خو چې کله دا غشی ویشتو نو دې صحابو ته وویل چې یاره زما په خیال چې نن 29 تاریخ دی او لا محترمه میاشت نه ده شروع شوې. هغوی ورته هم ویل چې یاره زما په خیال شروع شوې نه ده. نو هغه غشی راویشتو، سړی پرې ووجو. چې ووجو او 2 کسان یې هغه قیدیان ونیول او څه وتښتېدل او مدینې منورې ته یې راویستل. چې کله راویستل نو په دې کې مشرکانو خط راولېږو او نبی علیه الصلاة والسلام ته ویل چې ته خو ځان ته د ابراهیم علیه السلام تابعدار وې او د ابراهیم علیه السلام په شریعت کې په دې میاشتو کې جنګ ناجایز دی او ته ګوره ستا ملګري رالګېدلي دي او زموږ سړی وژلی دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام صحابه راوغوښتل چې تاسو دا سړی ولې وجو؟ دا خو واقعي محترمه میاشت دی، تاسو پکې جنګ وکړو. نو هغوی ورته ویل چې د الله رسوله مونږ خو پوه نه وو، زمونږ دا خیال وکړه دا 29 تاریخ دی او خو میاشته بره شوې وه، محترمه میاشته شروع شوې وه، مونږ ته پته نه وه. نو زمونږ دا کار په غلطۍ کې شوی دی. نو چې دې خلکو پروپاګانډه کوله نو الله تعالی دا آیت را نازل کو چې ته ورته ووایې چې خیر دی په دې میاشتو کې دا جنګ کول ګناه ده او د صحابو دا کار ټیک نه دی کړی، خو دوی نه غلطي شوې ده. خو تاسو دې کافرانو ته ووایئ چې ولې تاسو چې دا کم کارونه کوئ نو داسې ښه کارونه کوئ، لکه تاسو چې کفر کوئ دا ښه کار دی، دا تاسو چې خلک د جومات نه منې کوئ دا ښه کار دی، دا تاسو چې فسادات کوئ دا ښه کار دی. نو مطلب دا چې الله تعالی دې کافرانو هم دا ورته وکړو چې تا خو دا یو ګوته دې صحابو ته نیسئ، خو د خپل عمل ته هم لږ وګورئ چې دا تاسو ولې ښه کارونه کوئ. او د صحابو تربیت یې وکړو چې ګوره تاسو چې دی نو په دې میاشتو کې بیا جنګ مه کوئ. نو صحابه کرام بیا په دې میاشتو کې هغه جنګ نه کوو. نو بهرحال دا هغه واقعه وه چې د دې آیات سره متعلق ده او په دې کې نور فواید هم دي چې ګوره د دې میاشتې بیا هغه عظمت منسوخ دی. بیا د دې نه بعد نبی علیه السلام اجازت ورکړی دی، خو صحیح خبره دا ده چې که په دې میاشتو کې مشرکانو ستاسو سره جنګ کوو نو بیا ورسره جنګ کوئ، که هغوی جنګ نه کوو نو تاسو هم په خلاره باندې کښېنئ او په دې میاشتو کې جنګ مه کوئ. نو دا یو واقعه پکې راغله نو الله تعالی دا آیت را نازل کړو چې ټیک شو چې دې صحابه کرامو نه خطا وشوه، خو دوی دې هم د خپل عملونو ته وګوري او دا کفر دې پرېږدي او دا فسادات دې پرېږدي او ایمان دې راوړي. نو دې آیت کې الله تعالی دغه مسله ذکر کوي. یسألونک تپوس کوي ستانه عن الشهر الحرام په باره د میاشت محترمه کې قتال فیه چې جنګ کول په دې کې قل ورته ووایه پیغمبر علیه السلام قتال فیه جنګ کول په دې کې کبیر لویه ګناه ده وصد عن سبیل الله خو خلق منی کول د الله تعالی د لارې نه وکفر به او کفر کول والمسجد الحرام او خلق منی کول د مسجد حرام نه واخراج اهله او وستل د دې اوسیدونکي منه د دینا اکبر عند الله لوی ګناه ده د الله تعالی پنیز والفتنه او کفر چې ده اکبر من القتل لوی ګناه ده د قتلنا ولا يزالون او دوی به همیشه یقاتلونکم چې ستاسو سره به جنګ کوي حتی یردوکم عن دینکم چې تاسو واپس کی ستاسو د دین نه ان استطاعوا کله دوی طاقت وشي ومن يرتد منکم عن دینه او څوک چې مرتد شو په تاسو کې د خپل دین نه فیموت او دې مړ شو وهو کافر او دې کافر وو فاولئک پس دغه خلق حبطت اعمالهم برباد دی اعمال د دوی فی الدنیا والآخرة په دنیا او په آخرت کې واولئک او دغه خلق اصحاب النار ور والدی هم فيها خالدون دوی پاغي کې همیشه وي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين.